ډیرو محترم مسلمانانو نن د 15 فایدو وظیفه راته ښیم. په 10 منټه کې 15 فایدې داسې عظیمې فایدې حاصلې کړئ چې دا فایدې به تاسو ته په ژوند کې چېرته میلو نشي. دا دومره عظیمې فایدې دي، دومره عظیم انعامات دي 15 چې کوم انسان دا 15 کارونه کوي، اسان کارونه دي، نو هغه ته به دومره غټې دا 15 فایدې میلو شي، انعامات چې دا انعامات په بل څیز باندې نه میلاویږي. دا په لکونو، په کروړونو، په اربحونو پیسې ولګوه، دا انعامات ته نه میلاویږي. دا ته په پولیس شفارس هم دا ته نه میلاویږي. دا ته په سرو زرو، په سپینو زرو صدقه کولو هم نه میلاویږي. دا ته په ډیرو وظیفو کولو هم دا انعامات نه میلاویږي. دا ته محترم مسلمانانو په ډیرو تهجد او په ډیرو منځونو، په ډیرو دعاګانو او په ډیرو اذکارو هم دا نه میلاویږي. نو چې په کومو 15 انعامات دي هغه به تاسو ته انشاءالله میلاویږي. 15 انعامات دي او دا به درته په اسانه طریقې سره میلاویږي. نو څوک داسې مسلمان به وي چې هغه به د ځان دپاره فایده یعنې نه ګوري. هر مسلمان چې دی د خپلې فایدې دپاره په دنیا کې ژوند تیروي. هر انسان دنیا کې چې زندگی تیروي نو څه مقصد دپاره یې تیروي. څوک د بچو دپاره، څوک د خاوند دپاره، څوک د اولاد دپاره، څوک د څه دپاره. محترمو خو چې کوم انسان ته دا 15 فایدې میلاو شي کنه، دا ډیر عظیم انسان دی. داسې شو چې د دنیا د خزانو نه غټې خزانې میلاو شي، د دنیا د ډیرو منځونو او ډیرو تراو، ډیرو حجونو او ډیرو عمرو نه ډیر عظیم شان کار میلاو شو. دا 15 فایدې انشاءالله دا به تاسو ته انشاءالله الله تعالی ضرور درکوي. او په دې باندې ما الحمدلله ازمیخ کړی دی چې الله تعالی پې ورکړه کوي او داسې بې دریغه 15 انعامات په تاسو ته میلاویږي انشاءالله چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم دا فایدې نه راځي. نو راځئ هغه 15 کارونه درته ښیمه چې هغه تاسو کوئ نو تاسو ته 15 فایدې میلاویږي. بس وظیفه مه کوه، تلاوت یعنی نور داسې د اذکار مه کوه، مختصر څیزونه دي هغه راته ښیمه انشاءالله د ټولې زندګۍ سکون او راحت به درته میلاو شي. نور کو هیڅ هم نه وي که نه محترمو، نو زړه به مو غني وي، زړه به مو خوشحاله وي. نو راځئ دا وظیفه راسره واورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دې مسافر له ډیره اوږده زندګي د صحت او د عافیت د خوشحالو نه ډکه الله تعالی ورکړي. کومې زنانه چې دي هغې زنانو له دې الله تعالی ډیرې خوشحالۍ ورکړي. کوم چې زمونږ وظایف اوري او مونږ لا ختمونه هم کوو، څوک چې راته ووایي انشاءالله هغوی ته ختم هم کوو. داسې به نه وي چې مطلب به سړی تنګول یو قسم له شروع کړي، مطلب یو پیره، دوه پیرې، درې پیرې حاجت پوره کېدو پورې سړی ووایي چې ځه موږ به دله انشاءالله کوو. نن زمونږ ډیره زیاته بهترین ټاپک دی، هغه د 15 څیزونو تالاش دی او دغه 15 څیزونه په 15 ځایونو کې میلاویږي. 15 انعامات دي، دا 15 انعامات په تاسو ته په 15 څیزونو کې میلاویږي او دا داسې انعامات دي ما چې څنګه عرض کړه تاسو ته چې د دنیا په ټوله دنیا خرڅه کم درته نه میلاویږي، ټوله دنیا لټ په لټ کم درته نه میلاویږي. ټوله ورځ چې دی نو یعنې د باچا نه غواړه، د وزیر اعظم نه غواړه، د صدر نه غواړه هم تاته نه میلاویږي. دا څیزونه به تاته صرف په دې 15 څیزونو کې میلاویږي. نو راځئ هغه راسره انشاءالله واورئ چې الله تعالی تاسو ته هم درکړي او زندگی مو په راحت باندې شي، زندگی مو په خوشحالو باندې شي. ګوره زندگی چې کله په راحت او خوشحالو باندې د انسان ته بیا د هیڅ ضرورت نه وي، او چې کله انسان په راحت کې نه وي، په خوشحالو کې نه وي د دنیا، نو زندگی بیا ډیره لنډه تنګه وي. انسان بیا کله څه سوچ کوي، کله وایي ځان سره دا چل وکړم، کله وایي دا چل وکړم. اصل کې زموږ په زندګۍ کې تالاش په دې 15 څیزونو کې راځي. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا رحمت الله علیه به تاسو پیژنئ او په ظاهر اعمال خو به هره زنانه او نارینه پیژني. صحیح شو، دا یو غټ شیخ تیر شوی دی زمونږ، هغه لیکلی دی چې شقیق بلخي رحمت الله علیه، شقیق بلخي رحمت الله علیه دا یو مشهور صوفي او بزرګ انسان تیر شوی. صحیح شو کنه. هغه فرمایي چې موږ 15 څیزونو تالاش وکړو، یو 15 څیزونو هغه موږ تالاش کول چې دا به راته چېرته میلاو شي، نو اخره کې هغه موږ ته په 15 څیزونو کې میلاو شو. 15 څیزونه هم تالاش کول نو هغه راته په 15 ځایونو کې یعنې په ځای کې راته میلاو شو. لومړنی څه څیز دی؟ د روزه برکت،
دا منګه تلاش کولو په دې پسې ګرځېدو چې د روزۍ د برکت په څه کې دی. روزي ګوره یوازې ډوډۍ خوړلو ته نه وایي، اوبو څښلو ته نه وایي، دغه رنګې سورلی ته نه وایي. روزي چې ده او برکت که نه دا هر یو نعمت چې په دنیا کې ما تاسو وینو که نه وینو، تر د خاوند نه واله د بچو پورې، تر بنګلې نه واله تر د اعلی زندګۍ پورې دا غونډه روزي ده او برکت دی. نو دا روزي مونږه تلاش کوله که نه، نو دا روزي مونږ ته په چاش مونځ کې میلاو شوه. چاش مونځ به تاسو پیژنئ، کله چې د تقریبا د نور راوخیږي که نه او د دغه مونځو شي د اشراقو، نو تقریبا د 8 بجو نه واله تر د 11 پورې 11 پورې تقریبا دا د چاش مونځ کېږي. دا چاش مونځ د 2 رکعاتو نه واله تر 8 رکعاتو پورې او بره پسې چې څومره کولی شو، بهتر ده چې 2 رکعاته وکړي یا 8 رکعاته وکړي. صحیح شوه. نو دا پسې به دا روزي داسې ګرځي که نه چې دا برکتونه به راته الله تعالی حاصل کړي. نو په دې باندې 2 منټه لګي په 2 رکعاته چاش مونځ باندې. نیت یې څنګه 2 رکعاته چاش مونځ کوم په دې حاضر وخت حضرت تعالی محمد کعبه شریف لکم الله اکبر، د روزۍ برکت به ووینئ. دویم نمبر وي موږ د قبر روشنایي تلاش کوله، چې په قبر کې به دا روشنایي په څه طریقې سره راځي. په قبر کې هونه بلب شته، په قبر کې هونه بجلی شته دی، په قبر کې هونه لیټ شته دی، نه پکې شمع شته دی، او نه تا سره څوک په قبر کې کېناستی شي، او نه داسې یو رشته دار ورسره پورې تېر شوی دی چې څوک مړ شي نو هغه سره لومبنی قبر شپه چې دی هغه ورسره په خوا کې وکړي. داسې انسانان په دنیا کې نه دي تېر شوي. نو موږ د قبر روشنایي تلاش کوله چې قبر کې به رڼا په څه باندې میلاو شي. نو موږ ته اخره کې ډېر تلاش کول نه پس هغه تهجد په مونځ کې میلاو شي، چې څوک تهجد مونځ کوي د په قبر کې به رڼا وي، دی به خوشحاله وي. دریم نمبر چې دی محترم مسلمانان چې انسان په قبر کې کیږي که نه، نو منکر نکیر دله راشي او دنه 3 سوالونه کوي چې ستا رب څوک دی، ستا دین څه دی، او د چا نبي ستا څوک دی. د دې جواب موږ طلب کولو چې دا جواب په څه کې موږ ته میلاو شي. نو دا موږ ته په قرات کې میلاو شي، یعنی د قرآن په تلاوت کې. څوک چې د قرآن تلاوت ډېر زیات کوي د منکر نکیر دا سوالونه هم تاسو را روان دي، د قبر تیارې را باندې را روان دي، د منکر نکیر سوالونه جوابونه را باندې را روان دي. نو چې مخکې نه ورته ځان تیاری کوو. څوک چې ډېر تلاوت کوي هغه منکر نکیر سوال جواب ورته الله تعالی اسانوي. بل پل صراط ته مسلمانانو چې هر انسان په دې باندې تیریږي، په دې 1500 کاله مزل دی. زمونږ 50 کاله زندگی ده که نه، او یو خو 1500 کاله صرف په دې پل صراط باندې تیرېدل دي. دوی موږ دا تلاش کوو چې دا پل صراط باندې به څنګه موږ په سهولت سره په ښکلې طریقې سره ووړو. صحیح شوه که نه. اوس یو نری پول دی، لاندې جهنم دی، لاندې اورونه دي، نو په هغې باندې انسان نشي وړېدلی. نو موږ چې دا کله تلاش وکړو نو دا په صدقه او په روژه کې بیا مونږ ته څوک چې صدقه ډېره ورکوي او روژې ډېره نیسي، دی به د پل صراط باندې به الله تعالی په ښکلي انداز سره او په ښکلي طریقې سره پل صراط باندې 1500 کاله مزل دی به په یو پړق کې تیر شي. او بل وي موږ د عرش چې دی که نه، د دې سوری، یعنی د الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی د عرش صرف سوری وي، نور سوري به نه وي. نو موږ د عرش سوری کته چې دا په کوم ځای کې میلاو شوي، دا په خلوت کې وکته. خلوت یوازیوالي کې د الله تعالی ذکر کول، په یوازیوالي کې الله تعالی ته جړل، په یوازیوالي کې الله تعالی ته د خپلو ګناهونو معافي غوښتل، الله تعالی نه غوښتل، حاجتونه پوره غوښتل. نو دا به انشاءالله دغه انسان کم چې په خلوت کې ناسي او جاړي الله تعالی ته یوازیوالي کې، نو ته به الله تعالی پل صراط باندې یعنی د عرش د سوري لاندې به الله تعالی ته ځای ورکوي. نو دا انشاءالله 15 خبرې دي، دا په دې 15 څیزونو کې ستاسو د زندګۍ ټول نچوړ دی انشاءالله.